بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد یا تاسو نیت خرابې یا په زمان نیت خرابې پته نه لګي ها ګوره دغه خبره خو یو پرون موږ د سبق ګردان وکړو پدې کې چې د سبق موږ پرون چې د المصرف تعریف موضوع غرض او دا ویل او بیا موږ اصطلاحات ضروری وینو نن سبق کې رسول الله اولنۍ خبره موږ د لفظ نه شروع کړله چې زمونږ د خلینو کم سيزونه اوزي سو اوزي زمونږ د خلینو د ته لفظ مفرد دی او الفاظ جمع ده ویګه بلې باندې ها بیا د لفظ سیرینه زمونږ د خلینو چې کم حروف اوزي کم الفاظ اوزي یا جدا جدا اوزي یا په جمع اوزي چې جدا جدا اوزي نه ایته مفرد وي او چې په جمع باندې اوزي ته سوې لکه اوس مسلسل لګیا ما روزه مرکبات دي او چې یو ټکی زې ملک واهل ما کړي وو نو دا مفردات دي او چې کله د پجما باندې وای مجمع وحل کړو نو دا مرکب شو واښوي بیا د مفرد ته دویم نوم کلمه وای څورته وای کلمه او د کلمې درې قسمونه دي د کلمې څو قسمونه دي درې قسمونه دي یو اسم دی یو فعل دی یو حرف دی په دې کې موږ وجه د حصر بیانو وجه الحصر دې ته ویل کېږي چې تمنګ ته یو د څه طریقه وایا یو د څه وجه وایا چې دا غي نه دا پته ولګي چې بس د کلمې د قدرې قسمونه کې دي چې په کائنات کې نور قسمونه نشي کېږي نو د کلمې په درې اقسامو کې وجه الحصر دادا چې کلمه به خالی نه د دوه حالونه یا په خپل معنی ور کولو کې چاته محتاج وي یا په خپل معنی ور کولو کې چاته محتاج نه که په خپل معنی ور کولو کې چاته محتاج وون هغه ته ویل کېږي سو حرف او که چرته په خپل معنی ور کولو کې چاته محتاج نه وو نو بیا داغه په دوه حال نه خالی نه وي یا په کې دریو زمانونو یو زمانه مونږ لګيږي او یا په کې دریو زمانونو زمانه نه مونږ لګيږي که چرته دریو زمانونو په کې زمانه وا نو اې د سوې فعل او که دریو زمانونو په کې زمانه نه نو بیا د سوې اسم ورته وي ها د هر یو جدا جدا تعریف دار د اسم تعریف دار چې په خپل معنی ور کولو کې چاته محتاج نه وي او د دریو زمانونو په زمانہ نه مونږ لګيږي د اسم علامات تاسو ویلي دي چې اوله کې به الف لام وي په اخر کې به تنوین وي په شروع کې به حروف جر نو په کې راغلي تسنیه به وي او یا جمع به وي منصوب به وي مصغر به وي مضاف به وي موصوف به وي مثنى الیه به وي مذکر به وي معرفه به وي وغیرہ وغیرہ ډېر شي نه کړي ادايه لپاره مثالونه لکه رجل قریش رجلان رجال وغیرہ بیا موږ ویل چې فعل تعریف دار چې په خپل معنی ور کولو کې چاته محتاج نه وي او د درو زمانونو په زمانه مونږ لګيږي د فعل علامات لکه په شروع کې بقد راغلي وي سین براغلي سوف براغلي حرف جزم براغلي حروف ناصبه براغلي وي امر به وي نهي به وي مثالونه لم يضرب او ضرب يضرب وغيرها سيضرب سوف يضرب دا ټول دي حرف دې ته چې په خپل معنی ور کولو کې چاته محتاج وي او د زمانو خو به سوال نه پیدا کیږي خو صرف دغه چې په خپل معنی او کول کې چاته محتاج وي د دې مثال من علاقت دي بیا موږ ویل چې د فعل ذکر به موږ ورسو کو د خیر سره او د اسم تعریف چې د اسم خبره اترې با په علم النحو کې تاسو کوی موږ صرف د لګي د حروف متعلق بحث کوو حروف دا یو تقسیم د حروف دار چې دا حروف په دوه قسمه باندې یو د لګي حروف اصلي او بل ته لګي حروف زائده د حروف اصلي او د حروف زائده منګه دوا تعریفونه کو د حروف اصلي او د حروف زائده یو په اسانه تعریف زاره چې حروف اصلي دي ته وای چې د فعل په ټولو ګرځانونو او په ټولو صيغو کې کم حروف مندلګيږي هغه ته حروف اصلي وای او حروف زائد دي ته وای چې د باب په ټولو ګرځانونو او په ټولو صيغو کې دغه حروف نه مندلګيږي پوښوي لکه نصرا نون صادرا دا حروف اصلي لري نو په نصرا فعل ماضي کې هم دا حروف موجود دي په ناصرون اسم فاعل کې هم دا حروف موجود دي په منصورون اسم مفعول کې هم نون صادرا موجود دي په ينصرو کې هم موجود دي په انصر کې هم موجود دي او په لم ينصر کې هم موجود دي او په لا ينصر کې هم موجود دي کنه او حروف زائد دي ته وای چې د باب په ټولو صيغو او په ټولو ګردانونو کې نه مندلګيږي لکه په ناصرون کې الف څنګه سره زائد دي نو په ناصرون کې خو الف شته او په منصورون کې الف نشته په نصره کې نشته په ينصرو کې نشته دې خبره باندې پوښتنه خاجي دویم تعریف د حروف اصلي او د حروف زائد داره چې د وزن کولو په وخت کې کم حروف د فاعل لام کلمې په مقابله کې راشي ناغي د ویل کېږي حروف اصلي د وزن کولو په وخت کې کم حروف د فاعل لام کلمې مقابله کې راشي نو څه لګي حروف اصلي
او دا حروف زائد څه ته وای چې د وزن دا خبره به یاد به ساتي چې د وزن کولو په وخت کې د فاعل لام کلمې په مقابله کې کم حروف فرا نشي نو هغه ته ویل کېږي حروف زائده په دې باندې پوه شئ لکه د نصارا په دې کې حروف اصلي څه دي نون صاد را په ینصرو کې حروف اصلي څه دي او حروف زائد پکې څه شری یا پکې زائد دي پوه شئ بیا موږ دا خبره وکړه نه چې دا حروف زائد دي نو د دې دوه تقسیم دي د حروف زائد څو تقسیم دي دوا یو ته ویل کېږي زائد مکرر یو ته ویل کېږي زائد غیر مکرر زائد مکرر او زائد غیر مکرر زائد مکرر دې ته ویل کېږي چې کم حرف چې زائد راغلی دا مکرر دی مکرر معنی چې دوه پیری راغلی په کلمه کې کم حرف چې زائد دی دا په کلمه کې دوه پیری راغلی دی زائد مکرر وای او زائد غیر مکرر دی ته ویل کېږي چې دا کم حرف چې زائد وي دا دوه پیری په کلمه کې نه وی راغلی کم حرف چې زائد وي دا دوه پیری په کلمه کې نه راغلی د زائد مکرر لپاره سم مثال دی لکه پصرف کې دارا پصرف کې دارا په احمر کې داسو را پوښوي یا په نو چې څومره بابونه دي چې پای کې عین کلمه مکرر ده یا په تصرف کې را ده پوښوي دا نور چې کوم بابونه دي چې پای کې د فاعل کلمه مقابله کې زائد مکرر راغلي بیا موږ ویلو چې د زائد مکرر لپاره دوه خبرې دي یو دا خبره چې دا زائد چې کوم مکرر حرف چې زائد راغلی دا د فاعل کلمه مقابله کې راتلی شي د فاعل کلمه مقابله کې راتلی شي او دویمه دا خبره چې دا زائد مکرر د حروف تهجی د الف نه علاوه د هر حرف نه راتلی شي حروف تهجی د هر حرف نه راتلی شي پوښې په معنی لکه پصرف کې څه څه واشو را څه واشولا پوښې یا په ابيض په دې کې څه څه واره زوات څه واره پوښې په اسود په دې کې څه څه واره دال څه واره پوښې په معنی ها دویم دا ولا چې او زائد غیر مکرر چې وي نو بدی کې دا خبره ده چې یو خدای د فاعل لام کلمې مقابله کې بنې راغلي د فاعل لام کلمې مقابله کې بنې او دویم دا چې دا ټول حروف تهجی نه شرط لره بلکې صرف د لس حروف زائده نه بدل راځي صرف د حروف زائده نه راځي حروف زائده لستی حروف زائده سوري لستی چې بدی درې مجموعې راغلي یو د سالتمونی ها یو د اليوم تنساها یو له هویتو سمعانا هویتو سمعانا هویتو سمعانا الګه پوښتنه به باندې اليوم تنساها او حروف کم دي سین حمزه لام تا میم نون یا ها الف دا حروف زائد دي پوښوي نو دې به اوس تاسو د فائدہ لاره وته چې اوس تقریبا په 7 منټ کې دا وشولو او وختي په 17 منټ کې شو نو زما وړو چې خو تاسو په 300 په وړو تاسو سره ته پوښتنه به باندې دې دې پر پوښوي اقصه کو مکړه وکنه تاسو قسم باندې پوښوي تاسو ها نو دا پکې کنه چې دا استاد شاګرد ته پوښ کوي چې خپل استاد نه حروف زائده کم دي نیورو د استاد سوې چې سال دمونیه دویمرو ته سوې اليوم تن سال دمونیه مطلب دا دی چې لکه دا خبره ما ته زمانه د دې ته پوښ کړو نو حق حیرانه پاتې شو لکه چې موږ حق حیرانه پاتې شو لکه دا موږ څه کوو دا څه ها نو هغه چې ما خو د مخکې ته پوښ نه کړه دا مال جواب را کړل نو په دویم بیر چې بیا ته پوښتنه کوي چې اليوم تنسان انت بیا یې خپل دا خبره نو هغه خو پېښ شو چې لکه ما هو ته پرون ته پوښتنه کوم پرون نه داوي نه دا وي چې بدرې مورد ورته و چې هویت سمعانه نو هغه قلار شو چې زه به ته قلار سم د خبره بل تر دوړو نو بیا ورته اوسه وی چې بچی ته خپکه کوم تر راځري ورته چې ما کوم خبر وکړه دا د مان د حروف زائده ته پوښتنه ما د هغه مجموعه ویله چې ته اوس د لاله یو پويږي نو استاد رزه سو وکما ها په دې خبره باندې تاسو پوښوي وس یو خبره بل ووري یو خبره دا ووري کنه چې په کم ځای کې حروف زائد راځي او غیر مکرري نو اب خامخا د دې حروف نه چې په کم ځای کې زائد غیر مکرر راځي نو اب خامخا د دې حروف نه راځي خدا خبره نه چې په کم ځای کې تلاله حروف نه او د چیرې دا حروف زائد دي دا پکې زائد دي چې په کوم ځای کې دا حروف ته یې ته به چې د سړي دا زائد دا خبره نه عموم خصوص ویل نه کړ په منطق کې انا منطق ته شروع کوم ها پرې پوښتنه تاسو په کوم ځای کې چې لکه حروف زائده راځي نو هغه لپاره دا خبره ضروری ده
چې دا به د حروف نه وي دا له حروف نه وي خدا خبره نه غوړي چې په کوم ځای کې دا حروف نه او ته چیرې دا پکې زائد دي لکه اوله کې چې مونږه کله ورته په ولا کې دا وایو نو بیا ورته مونږ چې هغه په سامعون کې په سماع کې سميعه کې حروف زائد کم دي او چې سین پکې زائد دي ولې په سال دمونیه کې سین نغله نه ده شو نو دا خبره غلطه ده وره ها چې په کوم ځای کې لکه دا حروف راځي نو اب زائد نه او چې په کوم ځای کې زائد راځي نو اب دا حروف لکه زه تاسو ته پوښ کوم منصور دی نو په دې کې خو ماته د دې وزن معلومه نازل اول نو کوم پکې زائد دي او بلو میم نو میم او په سالتمونی هغه موجود ده کنه موجود ها سالتمونی هغه لکه پوښ موجود ده کنه ها زوی مالکا ينصرونا نو په دې کې ځنه پیژنم چې کوم پکې لاول مال وزن ناراضي دي يفعلون زائد واستي پکې جدا جدا کوي نون صاد را پکې زائد دي او یا نون پکې یا واو نون پکې سړي زائد نو دا اوس وګوره چې دا پای کې شته کې نشته لري شتي پکې کرا پوښتنه به معنی دا خبره واضح شو تاسو ته دویم نمبر د حروف زائده ماته تاسو سو تقسیم لري دو تقسیم لري یو تقسیم خود زائد مکرر او غیر مکرر په اعتبار سره دی یو چې د دې دویم نمبر تقسیم دی چې دا حروف زائده په درې قسمه باندې دي نو څو قسمه باندې دي په درې قسمه باندې نمبر 1 زائد برای اشتقاق زائد برای اشتقاق زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق زائد برای اشتقاق زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق دې خبره باندې اکثر قسم کوي نو چې بیا هر څه ټکی ته و چې دا زائد دی پکې زائد برای اشتقاق دي ته ویل کېږي دباب د وی سره نه د بل سره جوړولو په وخت کې چې کوم حروف زیاتول کېږي دي ته ویل کېږي زائد برای اشتقاق پرون تاسو اشتقاق ویل لري چې اشتقاق څه ته ویل کېږي سیراول دا یعنی یو کلمه د بل کلمې نه جوړولو ته راوستلو ته ویل کېږي نو د باب د وی سره نه بل سره جوړولو په وخت کې چې کوم حروف زیاتول کېږي اې ته څه ویل کېږي زائد برای اشتقاق دا آسان تعریفونه دي د یو کلمې نه بلې کلمې جوړولو په وخت کې کوم حروف سیوا کول کېږي دې څه ویل کېږي زائد برای نقل باب د یو باب نه بل باب جوړولو په وخت کې چې کوم حروف سیوا کول کېږي دې څه ویل کېږي زائد برای نقل باب زائد برای الحاق یو کلمه د بل کلمې هم وزن کول لپاره چې کوم حروف سیوا کول کېږي دې ویل کېږي زائد برای الحاق دا خبره خو په تعلیم مصرف کې مشته په نور کې مشته خدا خبره چې په زمانہ د سووري دا بده کې نشته زائد برای اشتقاق تعریف موږ دا وکړو چې د یو د باب د وی سګینا بلې سره جوړولو په وخت کې چې کم زیادت کول کېږي ته لګي زائد برای اشتقاق پہچان موږ ته پسند پته لګي چې زائد برای اشتقاق دی د باب اولنی سګی ته موږ ګورو اولنی سګه چې کوم ځای ما مراد دینه فعل ماضی واحد مذکر غائب سګوي فعل ماضی واحد مذکر غائب چې د باب په اولنی سګه کې با چې کله حروف په موجود نوي کم چې ورسره مودل کېږي لکه نصغره د فعل ماضی واحد مذکر غائب څنګه راکړه ها اوس په دې نصغره کې نون خو درا دي نه علاوه په نور حروف شته نشته پکې ها نو چې بدی کې دا نشته د دې نه اوس ګوره نصغره اوس ما جوړ کو نو نصغره وزن سره فعلا نو بدی کې کم حروف اصلي زائد ته کم دي الف پکې زائد دی اوس دا الف په دې نصغره کې شته په دې کې شته کړه نو دا حرف زائد دی خوز زائد دی حکم زائد دی زائد برای اشتقاق دی که نقل باب دی که الحاق دی نو په یو باب کې چې کومه تبدیلی کیږي کنه لکه باب بدل شوی نه لکه رسول الله مجرد باب دی نصغره یو باب دی نو په دې باب کې چې څومره حروف د نصغره نه سیوا کیږي د نون څخه درانه سیوا کیږي هغه به زائد برای اشتقاق وي هغه زائد برای اشتقاق وي نو موږ به چې په نصغره کې الف زائد دی او زائد برای اشتقاق د دویم ټکی به سره وایو صحیح شو پاین سورونه کې زائد حروف نه پیژنم یا واو نون دا زائد دي او زائد برای اشتقاق دي تا ته څنګه پته ولګی لکه چې زائد برای اشتقاق به موږ څنګه پیژنو چې دا باب نه چې دا باب په اولنۍ صيغه کې دغه زائد حروفونه نشته زائد حرفونه نشته پوه شو به معنی اولنۍ صيغه نه کومه څنګه مراد ده د
واحد مذکر غائب صيغه پوه شئ ها وځه مالکه مضروبون د دې کې حروف زائده ماته وخی میم واو نون میم واو نون نو میم واو نون دا سری زائد دي حکم زائد دي زائد برای اشتقاق ځکه د باب اولنی سره کې دا حروف نشته پوه شئ باندې ها زائد برای نقلی باب دي ته وای چې د یو باب نه د بل باب جوړولو په وخت کې چې کوم حروف سیوا کول کېږي نو دې ته ویل کېږي سو زائد برای نقلی باب لکه دغه نسواره ده نسواره دا نسواره زباب افعال د اړوما نو زما سو انصوره دا زباب تفعیل د اړوما نو زما نسواره سما نسوره دا زباب افتعال د نه اړولېږي دا ځکه په شروع کې فاعل مرغلي وایي افتعال د نه اړولېږي زباب استفعال د اړوما سما استنصره نو ګوره د دې باب نه ما بل باب جوړاو په دې کې ما څه سیوا کو حمزه سیوا کو نو دې حمزه ته ویلېږي چې زائد برای نقل باب د دې نسوره ما نسوره جوړاو نو ما په څه سیوا کو سواد سیوا کو نو دې یو سواد ته په ویلېږي چې زائد برای نقل باب د دې نسوره ما استنصره جوړاو نو ما په کوم حرفونه سیوا کړل حمزه سین تا نو دې حمزه سین تا ته ویلېږي چې زائد برای نقل باب پہچان دار چې دقه حروف دا په مجرد کې نه مونږ لګي او په زائد کې به مونږ لګي په مجرد کې به درې په مجرد کې به نه مونږ لګي او په دې کې به مونږ لګي اوس ګوره دا الف دا زائد ده کړه او دا زائد په دې کې مونږ لګي نو زائد بر نقل باب نو په مجرد کې نه مونږ لګي او په دې مزید کې مونږ لګي توجه شو دا خبره دا خبره توجه شو بل خبر اوري دام په تاسو نه ملاويږي با چې یو دالا چې د مجردو کې په مجرد بابونو کې صرف او صرف زائد پر اشتقاق وي نقل باب او الحق کې نه مجرد بابونه چې څومره هم دي په دې کې به صرف سمون لګيږي زائد پر اشتقاق کچ او مزید بابونه چې څومره هم دي مزید بابونه کدا صرف اولنی څنګه نه پیژنم تاسو ما وی چې اولنی مناسبت مراد وي د فعل ماضی واحد مذکر غائب صيغه د فعل ماضی واحد مذکر غائب صيغه کچرتا د مزید صيغه او اولنی صيغه نو پدې کې به صرف او صرف زائد برای نقل بابي اشتقاق به پکې نه کله مزید صيغه او دا د اولنی صيغه نه علاوه نو بیا په هغه کلمه کې زائد برای اشتقاق جدا وي زائد برای نقل باب پکې جدا وي پوه شو به معنی لکه زدا انصر مکه بوزما او زما انصرتا انصرنا دستاو بوسما نو انصرنا د دې وزن سره افعلنا نو بدی انصرنا افعلنا کې زائد حروف لاول پکې اصلي وای فاعل لام نو د فاعل لام په مقابله کې کوم دي نو سری نون سواد را پکې سری اصلي او زائد په کم دي هم الف حمزه او بل سره نون دي نو اوس ګورا پدې کې با زائد بر اشتقاق به موږ څنګه پیژنو زائد بر اشتقاق به څنګه پیژنو موږ نه ماته طریقه وای کنه چې ګوره د څه پته دی چې نون دی والف ته پرې یو دی قانون راغلی دی ما ته وخت شي کنه ګوره چې تاسو عالمي پیژنې کنه نو دا پته اوس په هر ځای کې بیا کار درکې شیوټه کې دا نو ببل دی کو بداټه کې تاسو ځنه لیکما بل یو ببل دی کې ببل ټکی راغلی کنه نو ګوره زائد بر اشتقاق په جندلو طریقه مونږ ویل چې دا حرف چې کم زائد راغلی دی نو دا په اولنۍ صيغه کې نه موجود دی په اولنۍ صيغه څه شری د اولنۍ صيغه د انصر نه د انصر اولنۍ صيغه سره انصر ده نو په انصر کې کم حروف دي سړي په دې انصر نه کم حروف دي چې په انصر نه کې نشته نون نو زه ما چې دا نون په کې زائد برای اشتقاق ته پوښوي او دا الف انصر نه کې چې کوم الف ته نو دا خو په ماضي په اولنۍ صيغه کې هم دی کنه په ماضي په اولنۍ صيغه کې هم دی کنه نو چې په ماضي په اولنۍ صيغه کې نو الف په زائد برای اشتقاق کې ناخلمه پوښوي به معنی وز دا مزید صيغه نو زبا واړه ملري مجرد لري سره نصغره نو په نصغره کې دسي حرف په نصغره کې نشته ده په انصره کې شته په نصغره کې نشته کم یو ده حمزه نو زه چې حمزه برای زائد برای الحاق ده دغه چې تاسو ول دغه وګوره اول دغه تاسو دغه ګوره دا صيغه وباسي نو یو چی نمبر ده وایي حروف زائده للاشتقاق نو اشتقاق په جدا لیکو بیا انا نقل باب په جدا لیکو په دې خبره باندې پوښوي
پدې باندې پوه شئ د دې پہچان تاسو زده کو د زائد بر نقل باب پہچان بسوي چې د دې په مجردو کې بدغه سیږي نه مونږ دغه حروف په کې نه مونږ لګي په مجردو کې او چې کومه دا صرف د مجرد سیږي نو بای کې بس صرف او صرف کوم حروف راځي زائد بر اشتقاق او چې کومه د مزید سیږي او اولنۍ سیږي نو بیا په کې صرف او صرف سره راځي زائد بر نقل باب او کا د اولنۍ څنګه نو نور سیږي نو بیا په کې زائد بر نقل باب هم راځي او زائد بر اشتقاق هم راځي پوه شئ په دې پوه شئ دریم نمبر قسم دی زائد بر الحاق الحاق ویل کېږي ملا وهل الحاق څه ته ویل کېږي ملا وهل وتا الحاق څه ته ویل کېږي ملا وهل وتا نیو کلمه د بل کلمې هم وزن کولو لپاره یو کلمه د بل کلمې هم وزن کولو لپاره چې دا دغه هم وزن شي نو هغه لپاره چې کوم حروف سیوا کېږي نه ته ویل کېږي زائد بر الحاق څه ته ویل کېږي زائد بر الحاق لکه جلبه نه سره جلبه دا ز د دحرج په وزن باندې کومه ته څه په وزن باندې کومه دا یو بابا کې سیوا کومه نو دې ته ویل کېږي څه جل بابا څه بل بابا جل بابا د دې زائد بر الحاق پہچان دار چې بس دا یو څو بابونه دي او د سما سره تعلق ساتي دغه سره قیاس سره تعلق نه ساتي دغه بابونه دلته کې په دې نقشه کې تاسو ته لیکل شوی دي دا بګي دغه ملحق دا ملحق په تدهرجه پورې دا بابونه دي او دا چې دنه دا په دا پوری دی باب فعل او فعل فعل دا التر بابونه تقریبا د پدې کې ملحقات دي ته په څه بلی باندې ها نو دا د دې څه دغه نشته بس دغه یو شو بابونه پشمار باندې دا جو خپل نه کړي په مستقل کې او په میزان سره تاسو کې شوې دي ها اوس بل خبر دا چې یو کلمه چې مونږ وایو چې دا مجرد او مزید ده نه که په یو کلمه کې زائد پر اشتقاق راغلی نو په دې سره کلمه مزید نه ګرځي پوه شو په دې سره کلمه مزید نه ګرځي بلکې په مزید کېدو کې وزن زائد بر الحاق او زائد بر نقل باب اعتبار وکول کېږي پوه شو د دې نه بعد بیا ویل کېږي شش اقسام چې دا د دې په اعتبار سره دي شش اقسام پرون موږ سبق کې ویلو شش صورت ویل کېږي شپږو دا شش صورت ویل کېږي د دې په تاسو پوه شو لکانو چې دا زائده سبق تا ویلو او په دې باندې خبر شو نو بیا به تاسو ورسته شش اقسام چې دا به آسان وي تاسو په دې باندې پوه شئ په دې په څوک نه پوه شئ یا څوک څه تاسو کو وایي ما نظر وکړئ چې زه به مخکوم د دې حروف زائد د کېدو او د نه کېدو په اعتبار سره د اسم جامد شپږ قسمونه دي د څوک د څه قسمونه دي دا د اسم جامد شپږ قسمونه دي چې ورته صرفیان حضرات وایي شش اقسام څور دوی شش اقسام دا قسمونه صرف د اسم جامد دي صرف د صحیح دا اسماء مشتقات او دا افعال متصرفه دا شپږ قسمونه ناراضي هغه صرف څلور قسمونه راځي څو قسمونه راځي اول دا چې ګوره یا شش اقسام د څه جوړیږي چې یو کلمه په دې کې بیا درې حروف راغلي وي یا پکې څلور راغلي وي او یا پکې څو راغلي پنځه راغلي وي نو چې درې پکې راغلي ته ثلاثي وي او چې څلور پکې راغلي ته رباعي وي او چې پنځه پکې راغلي ته څو خماسي لکه ګوره موږ په عربی کې واحد اثنان ثلاثه نو ثلاثه درې ته نو چې درې پکې راغلي ته ثلاثي وي اربعه څلور ته وي چې څلور پکې راغلي چې څو ته رباعي خمسه پنځه ته چې پنځه ورو پکې چې څو ته وي خماسي ورته پوه شو دې باندې هر د دې نه تیرې پرونو موږ ویلو چې دا په دوه قسم لري یو مجرد دی یو مزید مجرد معنی خالق کړل شوی او مزید چې پای باندې زیات کړل شوی صحیح زیات کړل شوی نو هر په دوه قسم لري یو ثلاثي مجرد او یو ثلاثي مزید فيه رباعي مجرد او رباعي مزید فيه او خماسي مجرد او خماسي مزید فيه خاجي وزه درې اسان تعریفونه دي چې ثلاثي دی نو درې حروف اصلي خو په کې وي ما مجرد چې خالی وي نو ثلاثي مجرد تعریف دا شو چې یو کلمه دي وي چې بای کې درې حروف اصلي راغلي وي او زائد برای اشتقاق نه علاوه زائد برای نقل باب او الحق کې نه وي خو دا خبره بګیات ساتي وله که په یو کلمه کې زائد برای اشتقاق راغلی نو دا کلمه به هم مجرد حسابيږي پوه ها یو خبره بګیات ساتي چې ثلاثي مجرد څه ته وایي چې پای کې درې حروف اصلي راغلي وي او زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې نه وی راغلي دسه بنوي وره چې ثلاثي مجرد راځي ته چې پای کې درې حروف اصلي راغلي او زائد پکې نه وي
دا ټکی غلط دی پوه شئ زائد بر اشتقاق بگیم صحیح ده دا مطلب دی ثلاثی مجرد ته وای چې پای کې درې حروف اصلي زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې نه وي که زائد برای اشتقاق پکې نه بیا سره صحیح ده او که زه صرف د څه خبره وکم چې ثلاثی مجرد ته چې پای کې درې حروف اصلي راغلي زائد پکې نه بیا باندې تاسو وکم چې الګا یې ضربو ته سره دا مجرد ده که مزید ده نو تب چې تاسو ته گیت زوت کړه چې تو ته چې الګا یې ضربو وزن يفعلوا درې پکې اصلي یو پکې زائد ده نو دا په ثلاثي مزید فی ده سره وې زکه چې درې پکې اصلي یو پکې زائد ده او دا موږ دا خبره کړو غل چې درې پکې اصلي او څه پکې زائد نه صحیح ثلاثي مزید فی کنه نو موږ دا خره کاکا موږ وته دا خبره وکړه چې دوه خبره به یو خو دا خبره څه دي چې ثلاثي مجرد څه ته وایي چې پای کې درې حروف اصلي زائد برای اشتقاق او نقل باب پکې زائد برای نقل باب او حق پکې نه او کدا ته نه زوته کنه بیا پکې دا خبره زوته چې ثلاثي مجرد هغه ته وایي چې هغه د ماضی په اولنۍ څخه کې درې حروف اصلي او زائد پکې نه کدا نه ته بیا به دا وسره زوته چې د ماضی په اولنۍ څخه کې درې حروف اصلي او زائد پکې نه پوه شو دې باندې ها درې حروف اصلي د ماضی په اولنۍ څخه کې او زائد پکې جو بیا هم دا خبره سیږي چې یې سره وو دا خو پدې کې یا زائد نو ما خو ته تعریف د څه وکنه چې په ماضی په اولنۍ څخه کې درې حروف اصلي او د ضربه په ماضی کې درې حروف اصلي دي کنه په دې باندې پوه شئ د دې ثلاثي مجرد د اسم مثالونه رجل فرس قلم د فعل مثالونه ضرب سمع او حسب وغيرها صحیح شول ثلاثي مزید فی څه ته وایي چې پای کې درې حروف اصلي راغلي وي درې حروف کې اصلي راغلي او زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې موجود وي زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې موجود وي پوه شئ ثلاثي مزید فی څه ته وایي چې پای کې درې حروف اصلي راغلي وي او د دې نه علاوه پکې زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې موجود وي د فعل مثالونه یو وایا حمار کتاب نو وایا ها ايه دغه خو کنه دا رجال دغه فعل نو وسوي اکرم استنصر استفعل وغيرها پوه رباعي مجرد څه ته وایي چې پای کې سلور رباع اصلي راغلي زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې نه مونږ لګي لکه سم مثال به د فعل دا حرج هذا اسم مثالي درهم جعفر سفر جوم په پنځم کې ده رباعي مزید فيه چې پای کې سلور رباع اصلي او زائد برای نقل باب او الحاق پکې مونږ لګي لکه مثال سره قرطاس فرناب وغيرها وغيرها او دغه فعل دغه مثال د فعلونو مثال تدحرج او بل ابرن شقا وغيرها احرنجما ډېر څه مثالونه دي بیا خماسي مجرد او خماسي مزید فيه دا صرف اسم راځي او فعل ناراضي پوه تاسو به ان شاء الله بیا مراحل الارواح کې تاسو وایي چې فعل خماسي ولې ناراضي فعل خماسي څه کنه راځي فعل معنوي تور باندې ثقيل دي ولې ثقيل دي لکه په فعل کې درې سونه یو پکې چې نه دا پکې دغه پکې نسبت ال زماني پکې او بل پکې زمانه پکې نسبت ال الفاعل پکې نو فعل لفظي تور باندې ثقيل دي او معنوي تور باندې ثقيل دي نو کله لفظي تور باندې ثقيل کې نو ثقل برا شو دا ناروا دي نو خماسي مجرد هغه اسم دوی د څه منو هغه فعل دوی چې پای کې زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې نه پنځه حروف اصلي پکې زائد پکې نه لکه سم مثال له سفر جلون جحمرش دا خو به بل کې پر څه او خماسي مزید فيه چې پای کې س پنځه حروف اصلي پکې راغلي زائد پکې هم راغلي لکه سو خندریش لکه پوښتنه تاسو به معنی دا څه اقسام تاسو یې ذکرلو دا فعل په کیسه په څلور قسمه باندې راځي فعل ثلاثي مجرد ثلاثي مجرد فی رباعي مجرد او رباعي مجرد فی پرون سبق کې دویم ټایم کې چې موږ ویلو کنه چې فعل با یا ثلاثي یا رباعي دا قسمونه موږ راوځو کنه په دې باندې پوښتنه تاسو دا پوره دی که بس ته پوره دی که بس ته دوانه طرف ته خیر دی نو دا به تاسو وایو دا سبق ورنن موږ څه وایي تاسو ته کې ځان سره ولې کنه
اولې خبره موږ څو کړلې لفظ بیا کلمه ولونه کلمه اسم فعل حرف بلو وجه حاضر بلی کې وجه حاضر هو بلو حروف اصلی حروف زائده او زائد مکرر زائد غیر مکرر بلو بیا وسو ویلو سی اقسام غواړو شو کنه اسم اسم فعل حرف نشو دا حروف زائد مجموعه دا زائد مجموعه بیا منګه مجموعه او مجموعات درې مجموعه ویلې بیا زائد برای اشتقاق برای نقل بابو او زائد برای الحاق نور څه ویلو شش اقسام او داغي تفصیل بس دا خبرې دي دا تاسو په خپل تکرار په وړو ځان سره بل سره صحیح ده دا راغلی